ته اسلام سوی منګه په کومه لار روان یو لږ سوچ وکئ لږ فکر وکئ الحمدلله بیانونه ښه کوي خلک او بیان ته ضرورت هم نشته عملی زندگی په کار ده چې زمونږ دا زندگی ولې نه عملی کیږي په دې فکر په کار دی لږ سوچ په کار دی چیرې زنانه د کور کې قرآن لوستلی شي د دې لباس د شریعت نشو زمونږ د طالباتو چې طالبات د مدارسو لذي د هغوی لباس د شریعت نه دی زمونږ مدارسو زمونږ جماعتونو کې چې کومې زنانه سیروزې لګوي د هغوی لباس شرعي نه دی وایو قرآن وایو د حدیث رسول الله وایو او زندگی نه برابرېږي دې باندې فکر پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې دور را روان دی داسې زنانه دی د الله نبی وایي ما نه دی لیدلي مسلم کې حدیث دی د الله نبی وایي کاسیات عاریات ممیلات مائلات داسې زنانه دی د الله نبی وایي چې دی با ظاهر جامې اغوستې وي خو ګوره دغه جامه به د الله په نسبت باندې جامه نه وي ولې به جامه نه وي ځکه چې دغه جامې به دا به یا باریکه وي یا به د یهودو سره مشابهت وي یا به د هندوانو سره مشابهت وي یا به د هغې غاړې ایله وي یا به د هغې پیڅې تنګې وي یا به د هغې نستونې تنګ وي یا به د هغې لوپټې نری وي یا به د هغې کپړو د لاندې شمیسونه وي د هغې زنانه لوړ او جوور د هغې زنانه بدن به دا کلم کله ښکارېږي داسې زنانه دی د الله نبی ویا کاسیات عاریات ممیلات مائلات داسې زنانه دی جامې اغوستې دی ظاهره خو د الله په نسبت باندې دا زنانه لغړه ده دا څنګه زنانه ده د الله نبی وایي دا چې کله بهر ته وځي نو دا به خلک ځان ته مایله کوي او دا زنانه به غواړي چې ما ته خلک وګوري او خلک به هم دې زنانه طرف ته مایله کېږي مسلم کې روایت دی د الله نبی ویا د دې ویښته به په شان ته د هغه ګوپه د اوښ وي دا زنانه کو تاسو ولیدلې نو په دې باندې د جنت بیم حرام دی جنت څه کې د جنت بیم په حرام دی دا ګوره لباس اصل کې لباس جامه ده صحابه به چې کله دعوت له یو کلي له لاړ نه خلقو به ویل څه چلو نو صحابي به ویل کونو مثلي ویل زما په شانتې شه اوس ته دا پیش کا چې ستا یو عالم دا شی ویلی چې زما په شان شه ستا یو طالب دا شی ویلی چې زما په شان شه ستا یو زنانه دا شی ویلی چې زنانه او زما په شانتې شئ دا څوک شی ویل صحابه او دعوت څه د هغوی دعوت سیرت هم و د هغوی صورت هم و د هغوی اخلاق هم و دعوت یوازې د خولې نه دی یاره ته چاته وی چې مانځه له راځه نه تا شکل او صورت د سنت موافق کا ستا ګیره د شریعت موافق کا ستا بریتان د شریعت موافق کا ستا لباس د شریعت مطابق کا ستا جامه د شریعت مطابق کا ستا اخلاق د شریعت مطابق کا دقه ستا دعوت دی د الله د نبی د اخلاقونه خلق متاثره دی یهودی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له قرض ورکړی دا د نیټې نه مخکې راغلی دی د قرض مطالبه کوي د الله نبی ته وایي ماله مې قرض را رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ستا وخت نه دی پوره ستا په قرض کې ټیم شته دی په هغه ټیم به تاله قرض درکولی شي یهودي نه یوه کړه نه دوه کړه د رسول الله ګریوان ته لاس واچاو عمر ناست دی ابوبکر رضی الله تعالی عنه ناست عمر ورته وایي اترک عدو الله ان هذا النبي اے د الله دشمنه دا خو د الله پیغمبر دی د ګریوان پرېږدوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي یا عمره تاله داسې جمله نه وه پکار عمره تا به ویلې وي یا رسوله کو چرته د دې سړي د قرض ټیم پوری نو دا قرض وله ورکه او دې قرضداري ته به دې ویلې وي چې د قرض د غوښتلو طریقه دا نه ده اخلاق خپل کړ یهودی ګریوان د پیغمبر پرېښوستو ویل کلمه راته ووه قرض پسې نه راغلی ما په تورات کې دوه صفات ستا په باره کې اورېدلی چې د دې پیغمبر کې دوه صفتونه دي یو صفت د دې پیغمبر دا دی چې دا به ذو قبلتین وي یعنی دا به دوو قبلو ته مونځ کوي
دوی دا خو مې لیدلې وه چې ته مدینې ته رالې ناوله ستا قبله بیت المقدس وه بیا د هغې نه پس ستا قبله بیت الله شوه خو دا ما نه ولیدلې چې د دې پیغمبره صبر به په غوسه باندې غالبی او دا ما اوس ولیدو چې ستا صبر په غوسه غالب دی زه د والو لایق وم خو تا ولې زه ونه والم ستا اخلاق دي خلقه